خجي بسم الله الرحمن الرحيم قال فإن كان مع المضارب دغزنا وتوق شيء 1000 بالنصف فاشترى بها جارية قيمتها 1000 فوطئها فجاءت بولد يساوي 1000 فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام 1500 والمدعي موسر فإن شاء رب المال وقشيجي دا څلورم درس دی چې مضاربت کې کو او د جامع صغیر مسله راته ذکر کړي. برګورې ټول یو سړي سره په مضاربت باندې 1000 روپۍ دي، نیمه معنی ورکړي، نیمه ګټه ستا مالک ورته ویلي رب المال او نیمه زما. نو به مضارب په 1000 روپو باندې یوه وینځه واخیستله چې د هغې قیمت هم 1000 روپۍ و. څومره روپو چې وه په 100 روپۍ چې واخیستله عمده دغه روپو وه. لنډه دا ده د مضارب حصه پکې رانه وښکاره شوې. بس مضارب وتې کوله او بیا څه وخت پس ماشوم پیدا شو او د ماشوم قیمت هم 1000 روپۍ و. مضاربت کې 1000 روپۍ ورکړي، وینځه د 1000 ده په 1000 یې اخیستې ده، وتې کړله، ماشوم پیدا شو، هغه هم د 1000 روپو دی. بیا څه ټیم تېر شو، ماشوم قیمت زیات شو، 1500 ته ورسېدلو. مضارب مالدار هم دی او دعوی وکړله چې بای دا ماشوم زما نه پیدا دی. دا ماشوم چې دی دا زما نه پیدا دی، د ماشوم قیمت هم بیا زیات شو. دلته حکم دا دی مولوي صاحب چې دا رب ماشوم خو د مضارب زوی جوړ شو، نو رب المال هغه که وایي چې دا ستا زوی شو، ستا په حصه کې آزاد شو، زم خپل حصه آزادوم هم ټیک ده. او که د خپل حصې موافق ماشوم ته ووایي چې غټ شي چې ته سعی یې وکړه او زما حصه ماله وګټه هم صحیح ده. پوه نه شولې بې ماشوم دعوه وکړه زما نه دی، ماشوم هم د 1000 روپو بیا د ماشوم قیمت زیات شو، څو ته ورسېدلو 1500. نو 1500 کې 1000 روپۍ رأس المال دی او 500 روپۍ ګټه ده، په دې کې 2500 روپۍ ګټه د رب المال او 2500 ګټه دا د مضارب. نو ماشوم په دغه 15 حصو کې 2500 روپۍ دا څو جوړېږي؟ څلورم حصه جوړېږي، څلورمه جوړېږي که څو جوړېږي؟ شپږمه جوړېږي. شپږمه دغه شپږمه حصه چې ده دا د مضارب جوړه شوه که نه. او سړی چې د خپل زوی مالک شي یا د زوی د یو حصې مالک شي، نو د معنی د زوی ازادیږي. مضارب معنی ماشوم آزاد شو، نو اوس پاتې شو رب المال د دې حصې څه به څه کوي؟ نو رب المال ته دوی اختیاره، یا خو دې دا هم خپل حصه ازاده کړي او یا دې ماشوم چې راغټ شي هغه ته به وایي چې زما حصه پیسې 1250 روپۍ ماله وګټه. اصل کې حالانکه مضارب مالدار دی، نو اصل کې خو دا ده چې کله مشترک غلام یو کس راپاڅېږي خپل حصه ازاده کړي او دا چا چې خپل حصه ازاده کړي دا مالداری، نو دې دویم ته 3 اختیاری. که د خپل حصې زمان اخلي د دغه شریک نه هم اخیستی شي، خپل حصه ازادۍ هم ازادولی شي، او که په دغه غلام باندې سعی کم کولی شي. دلته یو پکې رانلی، سره د دې نه مضارب مالدار هم دی چې مضارب نه زمان والی. ولې؟ نوره وجه وایو، ګورئ ورته. فإن كان كشريو مال مضارب مضارب سرا 1000 روپۍ بالنصف فاشترى بها بي واخستله بدې معنی جاریه وینځه قیمت وا چې قیمت دی وینځي 1000 روپۍ فوطقيها وتکړه فجاءت بولد دي مخزي ما شوم راوړو يساوي 1000 چې هم د 1000 روپو فدعاه نو داوا وکړه د مضارب هو بدې ماشوم باندې چې زی می ده. ثم بلغت قيمة الغلام بيزي ورسېدلو قیمت د غلام 1000 روپو ته و500 یعنی 1500 ته ورسېدلو. والمدعي او دا مضارب چې څوک چې د ولد دعوه کوي موسرون دا مالدار هم دی، به هم په د زمان نشته، صرف دوی اختیار رب المال ته دي. نو فإن شاء رب المال کچری خوښي د رب المال استسعى الغلام نو دا دی سعی والی د غلام نه چې ته پیسې وګټه مال زما یې سره راوړه 800 روپۍ دي 1250 فی 1250 وإن شاء کچری د رب المال خوښي اعتق خپل حصه دې مزاد کی ووجه ذلك وجه د دې چې دوی اختیار ورته دي رب المال ته یو اختیار ورته نشته چې هغه زمان
راوستل دي په مضارب باندې. وجه ان الدعوه صحيحه، دا مضارب چې وایي چې ماشوم زمانه دی دا دعوه صحیحه ده. څنګه صحیح ده؟ وایي د دې صحیح صورت جوړېدلی شي که نه. امور المسلمین محموله علی الصحه باندې به حمله. شپږم اصل امام کرخي دی هغه داسې چې دی بایع د وینځي نکاح کړی و د خپل وینځي د مضارب سره او د هغې نه پس مضارب واخیستلو نو ځکه یې وتې کوله او ماشوم چې پیدا شو ځکه یې ویل زمانه دی نو منکوحه وه. ان الدعوه دا کومه دعوه چې کوي چې زما زوی دی دا صحیح ده فی الظاهر بظاهره کې. څنګه حملا علی فراش النکاح، من به حمل کو به فراش نکاح باندې چې د منکوحه بچی دی. لیکن دومره وه چې دی ویل زما زوی دی. نا وخت د غلام قیمت 100 روپیو نه د حصہ پکې لا ظاهره شوی نه وه. نو زوی د ده ټیک دی خو ملک د چا دی؟ رب المال لیلا. نو ازادېدلو پې نه ملک یې نه راغلی. بیا چې د زوی قیمت زیات چې اوس پکې د حصه جوړه شوله نو وینا یې مخکې کړې وه چې زوی مې دی خو وخت کې ملک نه و معنی موجود و ازادېدلو نه. بیا چې ملک جوړ شو معنی ختم شو اوس به ازاد هم شي. کومه دی لكنه ولم ينفذ. لیکن دومره وه چې نافذېدله نه دا وې لفقد شرط یې ځکه ده نو شرط د عتق چې هغه څوک دی وهو الملک ملک پکې نه و لعدم ظهور الربح ځکه ربح نه و ظاهره شوې لأن كل واحد منهما وجه دا د مولي صاحب توجه جي چې کله یو رب المال مضارب ته پیسې ورکړي هغه په دوه مختلف الجنس شي نه والي او کومې پیسې چې ورکړي مثلا 100 روپۍ ورکړي دوه مختلف الجنس شي نه په والي او د هر یو قیمت 100 روپو پوري نو بیا هم لا ربح نه ظاهره شوي تر څو چې خرڅ کړي نه. داسې نه شو ویلی چې بی 100 روپۍ ورکړي تو شي نه واخیستل یوه غوا ده یوه میخه ده بالفرض داسې به وایو یوه غوا ده یو اوښه ده د یو قیمت هم زر دی د بل هم زر دی نو دا یو چې دی دا د رأس المال شي او د بل لګټه شي دا نه شو ویلی. ولې دې کې ترجیح بلا مراجعه ده هر یو کې احتمال دا دی چې دا د رأس المال شي هر یو کې احتمال دا بل کې احتمال دی چې دا د رأس المال شي. لنډه دا ده چې ربح لا دایره شوی نه ده چې نه ده دایره شوي نه د مضارب ملک هم نه دی راغلی چې کله قیمت زیات شو یو کې اوس په دغه یوه پکې زیاتي قیمت کې ربح جوړه شوله. ځکه هر واحد چې نه منهما به بچي او د مور کې عني الام والولد مستحق برأس المال دی معنی خو حق د رأس المال پته ورمانې دی دا خو د رب المال دی. کمال المضاربة لکه مال د مضاربت اذا صار عیانا 100 روپۍ ورکړې وي هغې نه عین جوړ شو. څه مطلب یعنی دوه غلامان به مثلا واخیستل کل عین منها چې هر عین چې هر غلام منها د دغه عین نه یساوي رأس المال دا د رأس المال سره مساوي یوم 0 بلم د 0 دا غلامان چې دي دا زوات دا مختلف الجنس حسابېږي ښه که یو جنسو دا یو خبره پکې واورېده نه د ذکر کړی 100 روپۍ ورکړي دي دوه شیانې به واخیستل دواړه یو جنس نه دي او د هر یو قیمت 0 روپۍ دی نو اوس یو رأس المال شو د بل ګټه ده په دې کې اتفاقي مسله ده چې کله جنس مختلف وي هغه صورت کې به ګټه نه ظاهره شوي لا يظهر الربح ربح نه ظاهره شوي کذا هذا څنګه چې دې مثال کې مال مضاربت اذا صار عیانا کې ګټه نه ظاهرېږي دغه شان موږ مسله کې بهرحال فاذا زادت قیمت الغلام کله چې زیات شو قیمت د غلام ماشوم 1500 ته لاړې الان اوس نو ظهر الربح ربحا ظاهره شوله 200 روپۍ د مضارب جوړې شولې فنفذت الدعوه السابقه د چې کوم مخکنۍ دعوه ده د نسب هغه ثابته شوله مخکې ځکه نه ثابتېدله ملک نه و نور خو یې جوړ شوی و خو ملک نه و نو ازادېدلو هم نه بخلاف ما ها یو سړی توجه جي مضارب دی هغه یو غلام واخیستلو په مال مضاربت باندې یو وینځ یې واخیستله وتې کړی نه ده ښه جي بس غلام یاد کې ورکې یو غلام یې واخیسته په 100 روپۍ باندې مضارب او به ویل ما آزاد کو به ووري یو مضارب د 100 روپۍ او رب المال ورکړي هغه به د 100 روپۍ باندې واخیستلو غلام او غلام هم د 100 روپو ګټه ظاهره شوې ده او به مضارب ویل ما دا آزاد کو ازاديږي نه ملک نشته به رسول دقه غلام قیمت هم زیات شو 1500 ته لاړې اوس مل جوړ شو کنه
نو څنګه دا زړه داوا نافذي کی چې آزاد دي شي وینا هغه چې کله دی ویل آزاد دي شي انشاء وا ملک نو باطل شولا او کله چې شی باطل شي نو واپس نه راځي دا باطل اذا څنګه لري الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود او ساقط شوی دی درسي او دلته داوا د زیتوب کړي دا نه ختميږي ای سره خبر ور کړي زیتوب می د مو کنه دی مور می ولوته کړي او حمله جوړ شوی او دا صرف خبر ور کول چې ما زیدي او آزاد دي شي دا انشاء چې کله محل نه ختميږي او دا خبر چې دا نه ختميږي چې کله محل پیدا شو کار وو کی کنه ګوره بخلاف ما اذا اعتق الولد په خلاف د دې صورت کې چې مضارب آزاد کی ولد لرا ثم ازدادت القيمه بقيمه زید شي یعنی دا ولدي مالا مثال دومره وګت ذکر کوم دغه وینځي بچي دی او د دانه دی ویلي چې زمانه دی او به دی ویل آزاد دي شي او به رستو قیمت زیات شو نو رستنی مخکنی خبره چې آزاد دي شي غنه نافذيږي لأن ذلك زكد غيتاق دا انشاء يتقدي او چې کله دی ویل آزاد دي شي ملک نو فاذا بطل کله چې باطل شو لعدم ملک د وجنه لا ينفذ بعد ذلك رسل نفذيږي به حدوث الملك چې رسل ملک پیدا شي اما هذا دي صورت کې چې زویمی دی دا خبر ورکول لي فجاز نو جائز ده ينفذ چې نافذ شي د حدوث الملك کله چې ملک راشي ملک نو زوی نه جوړېدل چې ملک دغه ودا آزادېدل اند سی وایا آزادېدل نه كما اذا قر بحريه دې پر مثال ووري د دې یوسف سره غلام دی زوی مدا آزاد حالانکه یوسف د ازادي کی به می تر نه واخستلو ما ویل دا آزاد دی اقرار می وکړو مطلب ما آزاد کړي او به ما د یوسف نه واخستلو نو څه حکم دار دا آزاد شوخه ولی دا ما خبر ور کړو چې دا آزاد دی آزاد می کو نه څه آزاد دی خو ملک نو نه آزاد دی چې ملک را لې هغه اقرار به صحیح شي كما اذا قر يوسر اقرار وكي بحريه عبد دا آزاد دل د غلام بحريه عبد غيري دا آزاد دل د غلام د غیر ثم اشتروا بواري آزاديږي برحال فاذا صحت الدعوه دا داوی چې وکړه چې د ازمازوی دی چې کله دا صحیح شولا وثبت النسب ونسب ثابت شو تقل ولد ما شو مزاد شو وللقيام ملكي د مضارب مل فكر عليك ان في بعضه شپږم ایسکی 200 روپے ولا يزمنوا او مضارب نظامین کیږي لرب المال د رب المال لپاره شین دی وشم من قیمت الولد لکه مسله اصل کې دا و چې رب المال ضامن نشي جوړول مضارب لرا چې تا شریک غلام دې زما او تاسو شپږم یې سره 15 زما وي او تا آزاد کونو مال او زمان راکې نه رسې پی ولی نشي اصل کې دا زمان چې دې کنه دې کې د آزادې دل دا سر کې د مضاربت په حکم کې را لیدل د پکې څه صنع نه و کردار پکې د مضارب نه خپل آزاد شو راځي بده معنی او توان بدل راځي چې د څه تعدی کړي وې دلته تعدی مادي نه د کړي خود به خود د ملک را له ته ویل زما زوی دی ملک نه بیرست ملک را له چې را له خپل آزاد شو چې ملک را له نو څه وي ولا يضمن د مضارب نه ضامن کیږي د رب المال لپاره شین دی وشي من قیمت الولد د ولد په قیمت کې ولې ان يتقو زکه يتقد ولد چې ثبت بالنسب دو شین وجنه ثابت شو یو نسب یو ملک څونه یعنی علت ذات الوصفین دی نسب مم ملک هم نسب ولنو باغی کار لانه کې د لزکه لبل جز د علت نو راغله ملک رستراله او کله چې علت ذات الوصفین وی هغه چې کله د دوی مې څه د علت راشي کنه الا حکم راځي نو دلته وی اتقدم شم ثابت شوی نسب ملک دواړو په وجه خدا ملک چې اخرهما دواړو کې وجود په اعتبار سره رستراله نو فیضاف الحكم فیضاف نسبت د حکم بکیږي الیه د ملک تزکا علت ذات الوصفین کې چې کوم دویم وصف کله دویم وصف موجود شو کومه راځي ولا صنع او پدې کې اذ سناد نشته له مضارب د پاره فيه بده کې د آزادې دو کې لکه خود مضاربت په حکم کې ملک را لې بس به آزاد شو لنډه دا د وهذا زمان اعتاق تاسل کې د اعتاق زمان دی د زمان د چا دی یعنی مضارب اعتاق کړي کنه نو پکار د چې رب المال له زمان ورکی خو زمان د اعتاق تعدی غوړی زیته او تعدی مضارب کړي نه ده
دا زمان د اطاق دی فلا بد من التعدی پکې بکار دا غنه د موجوده شوی البته وله دا قسم کړي ورب المال لپاره دا حق شته اي استسال غلامه چې غلام نسع یوالی زما هي سره پورا کا ځکه زما مالیت پتا کې باندې لانه مولا چې لانه شان د احتبست بند مالیت د غلام عنده د غلام سره حالن کې د مولا مالیت او بند چا سره د غلام سره آزاد شوی یعنی کوم بچی دی وله رب المال لپاره دام جایز دی یاتقه چې هغه د خپل اسم آزاد کی مضارب معنی آزاد شوزي مزادو ځکه د دې حکم د مکاتب دی دا چا حکم دی دا کوم غلام چینی مزاد شي او د چای سچي لنی آزاد شوی دغه په پیسې پوری کنه غلام به پیسې ګټي ولا راوړي به دا د سیده لکه مکاتب او یو سره چې خپل مکاتب ته وای چې مړه عمده سیمه آزاد کړي آزادول شي کني شي د قشندي سي ته وای چې تا باندې پیسې دی مال به راوړي ته عمده سي آزاد کړي مې راوړه د سیمه آزاد کړي لأن المستسعي چې د کل مکاتب دا بشند مکاتب مستسعى وای هغه غلام چانه چې سعي طلب وي عند ابي حنيفه رحمه الله ويستسعيه في النبيتي دا غلام پیسې رب المال ته راوړي څومره براوړي وإذا کوشش کې پیسې بغټي په 1250 په 1200 کې ولی دا 1000 روپۍ چې دا راس المال لیول بدار پوره کی او باقي 500 روپۍ ګټه ده کنه هغه کې 2.5 ده رب المال لا لأن الالف چې مستحق ده واجب شد راس المال د وجنا وال500 چې دا ربح والربح بينهم او ربح د دوړو درمنځ ده فلهذا ده وجد يسعى له دا رب غلام بسعي کې رب المال لپاره په هذا المقدار په 1250 کې به چې کله غلام نه قصه ختمه شو اوس به مور تر شي مور ته شګټه پاتې شو لوس کې خېلې می ته شګټه ده کنه او هغه د مضارب ولد جوړه شوی ده مخکې خرڅولې شي نه چې خرڅولې نه مولا رب المال ورته وي ګټه ده د 1000 روپو ده نیمه ستاده نیمه زما ده او زما یې سګټه تا بند کړې ده وګوره وتی کولې ده په شوق سره دی وتی کړې ده بچی دې تر راوړې ده اوسه وسنی مې روپۍ مال راکوا استاد وجنه زما پیسې بند دي وګورئ ثم اذا قبض رب المال کله چې قبضه کې رب المال الالف روپۍ کوم څه پرې خونه خدل کړه دغه دی کنه له رب المال لپاره جایز دی یزمن المدعی چې ضامن جوړ کې مدعی د ولد یعنی مضارب نصف قیمت الام د نیم قیمت لان الالف الماخوذه ځکه غزر روپۍ کمی چې مخکې واخستلې شوی د ولد هغه استحق رب المال مستحق جوړ شو برأس المال د وجنه هلکه هغه ولې رأس المال جوړ کو یو اصولي خو د رأس المال کې لکونه ذکر رأس المال چې دا مقدم وي پر ربح باندې په الاستيفاء په اصولي کې نشکله 1000 روپۍ د رأس المال شوي ظاهرا ظاهر شولان الجاریه كلها وين زټول بټول د ربح ده فتكون د جاریه چې ده بينهما دا رب المال مضارب تنمنځ بوي وقد تقدمت دعوه صحيحه او دا خو مخکې کړي مو د نسب کنه او صحیح شروع کې ویلو احتمال الفراش ثابت بالنکاح لکه احتمالو چې فراشي هغه فراش کوم د نکاح نه ثابت وي وتوقف نفاذها البته دمروا نه آزادې د لامور زکلا ګټه نه راغلی چې کله د ماشوم قیمت هم 1000 روپۍ هغه وخت کې مور نه آزادېدله ځکه ټول رأس المال ولا چې کله ماشوم قیمت زیات شو ګټه پکې جوړه شوه نه پته ولګېدله 1000 روپۍ د ماشوم رأس المال 500 روپۍ تقسیم ګټه او دا وینځم ګټه نو اوس پکې وینځ کې نیمه ګټه د مضارب نو وینځ کې ملک رالی دا چا چې ولدي باندې ملک راشي کنه به آزادولې مخکې خرڅولې آزادول نه مخکې خرڅولې نشي لفقد الملك ملكه فاذا ظهر الملك كلا داير شو نفذت نافذه بشي دغه دیوا وصارت الجاريه ام ولد لو دا جاريه به وګرځيږي ام ولد د دې مضارب وازمنو زمين بشي نصیب د رب المال 500 روپو کې وجه سره وې دا زمانه سره کې د تملک دی لکه یوسف تماما کتاب را خرڅ کی په 1000 روپۍ د 1000 روپۍ په ما باندې را لیکنه او د ولې را لیکه دا د ملک د وجه نه چې زره دغه کتاب مالک جوړ شم نه پیږي پی د مشتری باندې چې پیسې راځي دا د څه راځي دا زمان د تملک وي او زمان د تملک کې تعدی نه ضروری زیاته خو خوخه کوي شي پیسې باور کې زمان به درمانه دلته د وینځ کې دا وینځ د مضارب شو کنه مالک شو اوس په د باندې نیم زمان رااله ولې براله تملک د وجه نه د کې تعدی ضروری نه ده لأن هذا زمان تملك إن زمان التملك ده وزمان التملك شيء لا يستدعي صنعا
دا څه صنعت کردار نه غواړي زیته میته کما اذا استولد جاریه بالنکاح ثم ملكها هو وغيره وراثه يضمن لکه دې مثال داسې دی د یو سړي د پلار وینځه ده زی ور سره نکاح وکړله بچایم ته وشو ولده جوړه شول نکاح په وجه کنه بیا بلار مړ شو بیا د وینځه میراث کې پاتې شول د یو بل ورور دته او د خاوند ته یعنی دواړو زامنو ته پاتې شو خو د خاوند چې دی دا د نیمې مالک شو کنه او مې ولدې مالک او مې ولدې هم د مملوک هم د مخکې خرڅولې وغیره شي نو دلته وګورئ د څه کردار نشته خو مالک جوړ شو صنعت زیته میته هم نه دی کړی بل رور له بنیم قیمت ورکړي ځکه زمان د چا دی ملک دی ثم ملكها بمالي كما اذا استولد لك یو سړی ماشوم پیدا کی جاریتن دی وینځنه بن نکاح په جمانه ثم ملكها بلا خاون د دی وینځي مالک د دی وینځي جوړ شي هو دام وغيره او بلم جوړ شي وراثتن بطور وراثت یزمنو زمين جوړیږي نصیب شریکی د خپل شریک دی سي کذا هذا څنګه چلته دلته زمين جوړیږي بخلاف زمان الولد علامه مره په خلاف د زمان د ولد د مخکې تیر شول ځکه هغه زمان د تملک نو